أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. رب د مخکې سردار چې مخکې آیت کې وفرمایل دا یهود او نصارا وي چې تاسو یهودیان شئ او نصارا شئ چې هدایت بیا مومئ. ته ورته ووایه چې د ابراهیم علیه السلام دین چې دی هغه پاک و، هغه د مشرکانو نه نه و. مقصد دا شو چې یهود خپل دین ته دعوت ورکوي، نصارا خپل دین ته دعوت ورکوي، مشرکان خپل دین ته دعوت ورکوي. نو قرآن وایي چې تاسو د دو خبرې مه منئ. تاسو ورته ووایه قولوا آمنا بالله وما انزل الینا، ووایه چې موږ ایمان راوړلی په الله باندې او په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی موږ ته، چې هغه قرآن دی. وما انزل الی ابراهیم، یعنی قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې دی امت ته نازل شوی دی. هغه چې نازل شوي د ابراهیم علیه السلام ته، اسماعیل علیه السلام ته، اسحاق علیه السلام ته، یعقوب علیه السلام ته او د هغوی اولاد ته، مختلفې صحیفې په هغو باندې نازلې شوې، احکامات دین او شریعت، په هغې موږ ایمان لرو. وما اوتي موسی و عیسی، هغه کتابونه چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، یا تورات او انجیل. وما اوتی النبیون، هغه کتابونه هغه صحیفې چې ورکړی شوي پیغمبرانو ته، من ربهم د طرفه د رب د دوی نه، لکه داود علیه السلام باندې زبور نازل شوی، یا نورو آدم علیه السلام، شیس علیه السلام باندې صحیفې نازلې شوي. لا نفرق بین احد منهم، منګه فرق نه راولو په مابین د یو کس دوی کې په ایمان راوړو کې، چې موږ په یو باندې ایمان راوړو او بل چې کوم دی پرېږدو. ایمان زموږ په ټولو پیغمبرانو باندې دی. یهودو او نصاراو په شانتې کار موږ نه کوو چې نؤمنو ببعض و نکفرو ببعض، نه په بعضو به ایمان راوړو او بعضو نه به انکار کوو، دغسې نه کوو. په دې ټولو زموږ ایمان دی. ونحن له مسلمون، او موږ د هغه دپاره غاړه ایښودونکي وو. نو دغه یهودو او نصاراو ډېر پیغمبران منل هم نه. لکه یهودو د موسی علیه السلام نه وروسته چې کوم پیغمبران راغل دي هغه یې نه منل، او نصاراو به موسی علیه السلام نه منه، یهودو عیسی علیه السلام نه منه. بعضې دغسې وو چې منل به نه، او که بعضې منل نو هغې نه هغه نه منل غوره وو. لکه داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام، هغه به یې منل چې پیغمبرانو، او د هغې باوجود په هغو باندې به تورونه لګول، الزامات به یې پرې لګوله، غلطې خبرې به یې هغو طرف ته منسوب کولې. او د سلیمان علیه السلام په باره کې مخکې ترې ودو به وی چې د ده دا بادشاهي چې دا په سحر او په جادو باندې شرې ده، کله به یې په ګوتۍ باندې شرې ده، کله به یې څه وي کله به یې څه وي، د هغې نه منل خو. نو په بعضو به ایمان راوړ، په بعضو به یې کفر کو. تاسو ورته ووایئ چې لا نفرق بین احد منهم، موږ تفریق نه راولو، جدایي نه راولو په مابین د یو کس دغه پیغمبرانو کې په ایمان راوړو کې. زموږ په دې ټولو باندې ایمان دی، او ټولو پیغمبرانو باندې اجمالي ایمان دا فرض دی. تفصیلي ایمان چې کوم دی هغه په آخري پیغمبر باندې زموږ لپاره، او د هغه احکامات منل. نور هسې اجمالي دا ټول به منو، بیا د هغې تعداد الله ته معلوم دی. یو روایت کې 2,40,000 زیات و کم پیغمبران راغلي دي، یو روایت کې 1,40,000 زیات و کم، او یو روایت کې 8,000 پیغمبران دي. هر څو چې خو پیغمبران الله پاک را لېږلي دي، هر قوم ته الله پیغمبر را لېږلی او لکل قوم هاد، د هر قوم دپاره یو هادي و. نو په هغې زموږ ایمان دی.
ونحن له مسلمون او موږ د الله دپاره تابعدار یو. دا خبره ورته وکړئ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که چېرته دوی ایمان راوړ په مثل د هغه ایمان چې تاسو راوړل په هغې باندې فقد اهتدوا، نو په تاخیر سره دوی هدایت بیا مونده. وان تولوا، او که دوی مخ وګرځو فانما هم فی شقاق، یقینا دوی په اختلاف کې دي، سخت اختلاف کې. سیکفیکهم الله، زر ده چې کافي بشي ستا دپاره د دوی نه الله پاک ستا ګواښ به ترې وکړي، د دوی نه به الله پاک ستا ګواښ وکړي ګواښ. وهو السمیع العلیم، دا الله پاک اورېدونکی دی او پوهه دی. دوی راشي یهودي شه چې کامیاب شي، او نصراني وایي چې راشه نصراني شه چې کامیاب شي، مشرک وایي راشه مشرک شه چې کامیاب شي. کامیابی په اسلام کې ده او په آخري دین منلو کې. او داسې ایمان پکار دی لکه څنګه چې د صحابه کرامو ایمان و. دغسې ایمان دو راوړ دوی به کامیاب شي، دوی به هدایت بیا مومي. او که مخې وګرځو نو بیا دوی په سخت اختلاف کې دي. دا به قیامته پورې یو بل سره جنګېږي. خو خدای پاک به ستا ګواښ د دوی نه وکړي، دوی تا ته څه نه شي ویلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اورېدونکی او پوهه دی، لګیا به وي ځانه، څوک به څه وي څوک به څه وي. پته ولګېده چې صحابه کرام دا معیار حق دی په ایمان کې، ایمان راوړو کې دا معیار حق دی. داسې ایمان پکار دی لکه څنګه چې د صحابه کرامو دی، دغسې ایمان راوړل دا لازمي دي. پاتې شو په اعمالو کې، نو ټولو صحابه کرامو عمل چې کوم دی هغه معیار حق دی. چې ټول په یو خبره باندې اجماع وکړي. هغوی چې اجماع کوي نو هغه د قرآن او حدیث باندې به اجماع کوي، هغو ته به خبره معلومه نو هغه هم قابل قبول. او پاتې شوه دا خبره چې د یو صحابي جدا جدا قول امانه ده، دې باندې مخکې بحث شوی دی. د یو صحابي هغه د هغو ځان خپل ځان کې اختلاف د صحابه کرامو. یو صحابي به یو قول د هغه بل به بل قول، په هغې کې به موږ د چا منو؟ دواړو ته به معیار حق وکړو. هغه څلور او د پنځو کسانو اختلاف و، هغې ته دې ټولو ته به معیار حق وي. معیار حق هلته بیا قرآن او حدیث دی، کوم ځای قرآن وارد دی حدیث راغل دی، هغه به منو، په هغې به عمل کوو. او دا ده چې صحابه کرام چې کوم دی په ګمراهۍ باندې نه جمع کېږي، او دا ټول عادلان دي، ثقه دي، انصافدار خلق دی، او عدل دی په هغو کې. عدل مطلب دا دی چې هغوی چې د فرایضو د واجباتو د دې پابند دي، د محارمو د حرام کارونو د دې نه ځان ساتي، داسې غلط کارونه هغه نه کوي. د هغو قول چې کوم دی هغه حجت دی د صحابه کرامو. پاتې شو اختلافي مسلې، نو په هغې کې موږ قرآن حدیث ګورو، هغې باندې به عمل کوو. دې باندې پوره بحث مخکې شوی دی. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، سبغنا الله صبغة دی اصل کې، یا الزمو صبغة الله منصوب على الاغراء ورته وي، یا دا مفعول مطلق دی. سبغنا الله صبغة دا اصل کې دا رنګ کړي موږ الله پاک په یو رنګ باندې، یا لازم اون سید آغا الله پاک رنگ. ومن احسن من الله صبغة، از څوک دی ډېر ښایسته د الله نه په رنګ کولو کې. ونحن له عابدون، او موږ د هغه دپاره عبادت کوونکي. دا رد شو په دغه یهودو او په نصاراو باندې. اول رسم په یهودو کې جاري و استباغ، چې ماشوم به پیدا شو نو یو حوض به جوړ کړی و، په هغه کې به زیړې اوبه وې، اوبه به یې ورله ورکړه، غسل به یې ورله ورکړو، او اوس دی یهودي شو. او یا به بل سړی هغه یهودیت ته دعوت به یې ورله ورکړو، هغه به یهودي شو، نو هغه به یې ولمبو په دغه زیړو اوبو باندې، اوس دی یهودي شو. دا چل دی بیا نصاراو زده کړو، نو هغو به هم دغه چل کوم. نو نصاراو په کور کې د عیسی علیه السلام چې کوم امتیانو، هغه په کور کې ماشوم پیدا شو، نو دغه زیړې اوبه به وي، هغې کې به یې ولمبه، اوبه به یې ورله ورکړه، وی دی اوس دغه شو، نصراني شو. او چې بل سړي ته به دعوت ورکړه، هغه به نصراني کېده، هغه به هم لمبه. نو رد وکړه الله پاک په هغو باندې چې دغه رنګ نه دی، د الله پاک نه ښایسته رنګ والا بل څوک نشته. دا خدای دا رنګ ډېر ښایسته دی، خدای رنګ د الله پاک د بندګۍ رنګ دی، د بندګۍ. نحن له عابدون، موږ د هغه لپاره عبادت ګزار یو.
موږ چې په کوم رنګ باندې الله پاک رنګ کړي وو هغه ښه دی د الله د بندګۍ رنګ پاتې شو د دوی دا رنګونه دا کچه رنګونه دي په دې باندې هغه سړی نه یهودي کېده نه پرې نصراني کېده هسې به یې غوپه کو په اوبو کې کته پورته کو به قل تحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ته ووایه آیا تاسو جګړې کوئ زموږ سره د الله په دین کې وهو ربنا د الله په توحید کې او حال دا دی چې الله پاک زموږ رب دی او ستاسو رب دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زموږ دپاره زموږ عمل دی او ستاسو دپاره ستاسو عمل دی ونحن له مخلصون موږ د هغه دپاره اخلاص کوونکي وو نو د خدای په وحدانیت کې تاسو ولې جګړې کوئ چا د الله رب العالمین سره عزیر علیه السلام ملګری کړی وي دا خدای دی د الله زوی دی چا سره عیسی علیه السلام ملګری کړی او چا د فرشتي وي دا د خدای لونه دي الله په وحدانیت کې تاسو جګړې کوئ الله پاک زموږ رب هم دی او ستاسو رب هم دی راشئ ټول په شریکه ومنو هغه عبادت وکړو او حساب کتاب چې الله پاک کوي نو زموږ سره به زموږ د اعمالو کوي ستاسو سره به ستاسو د اعمالو کوي ونحن له مخلصون دا ده چې موږ د هغه لپاره اخلاص کوونکي وو ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا و نصارا آیا تاسو وایئ چې ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او د هغوی اولاد دا یهودیانو او نصاراو قل انتم اعلم ام الله تو وایئ چې آیا تاسو خبردار یې که الله پاک الله دا نه دی ویلي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا یهودیانو او نه دا ویل دي چې هغه نصرانیانو د عیسی علیه السلام په مذهب موسی علیه السلام په کومه زمانه کې راغلی دی 2500 کال وروسته راغلی دی تورات 2500 کال وروسته نازل شوی دی دارنګه عیسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې 3500 کاله فاصله ده انجیل چې کوم دی هغه وروسته نازل شوی دا وروسته د دې نه دا مذهبونه تاسو ټول کړي دي دا یهودي دی او دا نصراني دی نو تاسو په الله باندې دروغ وایه خدای خبردار دی که تاسو خبردار یې چې الله پاک درته نه دی ویلي نو تاسو کوم دی نه وایه ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله څوک دی غټ ظالم دا اچانه چې هغه پټه کې ګواهي چې د ده سره د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله پاک نا خبره د هغه اعمال نه چې تاسو یې کوئ تلک امة قد خلت دا یو ډله ده چې مخکې تېره شوې ده د پیغمبرانو نیکانو صلحاو لها ما کسبت هغوی دپاره هغه څه دي چې دوی کسب کړي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره هغه څه دي چې تاسو کسب کړي ولا تسألون عما کانوا یعملون تپوس به نه کېږي ستاسو نه په باره د هغه اعمالو کې دوی کوله قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم ووایئ چې موږ ایمان راوړلی په الله باندې او په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې چې هغه قرآن دی وما انزل الی ابراهیم او په هغه صحیفو باندې چې ابراهیم علیه السلام ته نازلې شوي دي اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته د هغوی اولاد ته او په هغو باندې چې کوم احکامات او شریعت نازل شوي د هغو اولاد بیا یوسف علیه السلام دی وغیره ما اوتي موسی و عیسی هغه چې ورکړی شوي دي موسی او عیسی علیهم السلام ته کتابونه تورات انجیل وما اوتي النبیون من ربهم هغه چې ورکړی شوي دي پیغمبرانو ته د دوی د رب د طرف نه لکه شیس علیه السلام آدم علیه السلام نوح علیه السلام نور پیغمبرانو ته دین شریعت صحیفې دا میلاو شوی لا نفرق بین احد منهم موږ فرق نه راولو په مابین د یو کس د دوی کې په ایمان راوړو کې زموږ په دې ټولو باندې ایمان دی ونحن له مسلمون او موږ د هغه دپاره د الله دپاره غاړه ایښودونکي یو او منونکي یو فرمانبردار تابعدار یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که چېرته دوی ایمان راوړي لکه څنګه چې په مثال د هغه چې ایمان راوړل دی تاسو په هغې باندې فقد اهتدوا نو په تحقیق سره دوی هدایت بیا موندو دوی کامیاب شو وإن تولوا که دوی مخ وګرځئ فإنما هم فی شقاق نو یقینا دوی په سخت اختلاف کې دي سیکفیکهم الله زر ده چې پس زر ده چې کافي به شي ستا دپاره د دوی نه الله پاک وهو السمیع العلیم او دا الله پاک اوریدونکی دی پوهه دی صبغت الله رنګ کړي وو موږ الله پاک په یو رنګ سره یا لازم ونیسئ د خدای رنګ ومن احسن من الله صبغة
څوک دی ډېر زیات ښایسته د الله نه په رنګ کولو کې ونحن له عابدون او موږ خو د هغه دپاره عبادت ګزار یو قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم آیا تاسو موږ سره جګړې کوئ د الله په وحدانیت کې او حال دا دی چې هغه زموږ هم رب دی ستاسو هم رب دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زموږ دپاره زموږ د اعمالو حساب کتاب دی ستاسو دپاره ستاسو د اعمالو ونحن له مخلصون او موږ د هغه دپاره اخلاص کوونکي یو ام تقولون ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق و یعقوب آیا تاسو وایئ چې یقینا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د هغوی اولاد دا یهودیانو یا نصرانیانو قل انتم اعلم ام الله ته ووایه آیا تاسو خبردار یې که الله پاک ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله او څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه چې هغه پټۍ ګواهي دي چې د ده سره ده د الله نه وما الله بغافل عما تعملون الله پاک خو ناخبر نه دی ستاسو عمل نه تاسو که شی پټوئ او که ښکاره کوئ الله پاک په هغې باندې خبردار دی او ستاسو د اعمالو نه ستاسو د زړه د ارادې نه تلک امة قد خلت لها ما کسبت دغه یو امت یو ډله وه چې هغه تېره شوې ده لها ما کسبت د هغوی دپاره هغه اعمالو چې هغوی ګټلي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره بدله او جزا د هغه اعمال ده چې تاسو کسب کوئ ګټئ ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تپوس نه کېږي باره د هغه اعمالو کې دوی کوله ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت